السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه رامخته شوې ده. په ثوابه کې یو ظالم خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. دومره غټ ظلم یې ورسه کړی دی چې د انسان زړه ورسه وبوږنېږي. دا ښځې ولې قتل کړې وه؟ څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دا غریب دومره بې دردۍ سره قتل کړه؟ راځئ عزتمندو، دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې، مهرباني وکړئ زموږ د چینل مدره سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساتئ نشان ووایي چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. قتل پسې قتل، ظلم پسې ظلم روان دی، د تپوس هیڅوک نشته. په ثوابه کې نن دې ظالم خپله ښځه ډېره بې دردۍ سره قتل کړه. یو خوا غریبي وه او بل خوا د دوی دواړو تعلقات ډیر زیات خراب وو. په وړه خبره به یو بل سره جنګونه کول، یو بل ته به پیغورونه کول. اخره کې دا سړی راپاڅېدو، تمانچه راواغېسته او په ښځه یې پایرنګ وکړو چې په ښځه باندې د فاني دنیا نه رخصت شوه. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دا ظالم سپاک په تښتېدو کې بریا شوی دی. پولیس والا راغلی دی، تفتیش یې شروع کړی دی، خو قاتل لا پته نه لګي چې په کوم طرف تللی دی، لا ګرفتار شوی نه دی. الله تعالی دې ټول مسلمانان د داسې ذلت او رسوایۍ نه وساتي او الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو په کورونو کې خیر او برکت او خوشحالي راولي. عزتمندو، موږ ته پکار دی چې لږه حوصله کوو، لږ د صبر نه کار اخلو، نو داسې واقع به موږ ته مخې ته نه راځي. په وړه خبره یو بل سره مه ورانېږئ، چې یو لږ صبر وکړي بس خبره ختمه، بیا وروسته سم نه. عزتمندو، صبر کوئ، صبر ښه شی دی. صبر کوونکي سره الله تعالی ملګری وي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مدره سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساتئ نشان ووایي چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.